لکه دلته به موږ د ان پی سیاست وګورو نو د هغوی د سیاست محور چې کوم دی هغه 13 ترمیم دی صوبایي خودمختاري ده نور هغوی هم په دې پیري چې دې کې پیدا ده خو هغه به قام ته څه وایي دلته کې دا خبره کېږي چې دلته کې زموږ د صوبایي خودمختاري ځي په دې غرونو باندې خو زموږ اختیار دی نو ستا په اختیار دی تا سره انویسټمنټ نشته ته به پیسې نشي لګولی ته دا غر په ځای نشي راوستی دا غر نه ته چاته پیدا نشي ورکولی صوبه نشي ترقي کولی نو ستا به جوړېږي او خو جوړېږي نو جوړولی نشي دومره پیسه نشته مل سره نو د هغوی د سیاست محور چې کوم دی نو هغه هم چې کوم دی 13 ترمیم دی هغوی په دې پیري چې دې سره ترقي ده خو قام له به څه ورکوي خو دا ناره لاړه نو سیاست یې لاړه ټول سیاست چې کوم دی نو هغه دې سره تړلی شوی دی نو دلته د بیلې د رایلټي خبره کېږي په کار چې د بیلې د رایلټي په مد کې موږ ته ډېر څه راکړی کېدل خو چې کوم اګریمنټ شوی دی د هغه اګریمنټ مطابق موږ ته وفاق پیسې راکوي د هغه اګریمنټ مطابق موږ ته چې کوم دی رایلټي میلاویږي خو اضافي چې کوم دی زموږ سره خو هغه ټیم کې به د فیصلې داسې شوي دي نو خود او د ټولو نه زیاته چې متاثره ده د دهشتګردۍ نه هغه ان پی ده د ټولو نه زیات شهادتونه چې کوم دی ورکړي دي هغه نېشنل پارټۍ ورکړي دي مشران ایم پی ایګانې پکې تللي دي د ټولو نه زیات په هغوی محفوظه کېږي ولې چې دې سره امن تړلی شوی دی زه بیا تاسو ته وایم چې په دغه منرل په دغه کرومایډ باندې دهشتګرد فتنة الخوارج دې صوبې ته راکوزېږي په دغه غرونو کې به بیا سکیورټي فورسز والی کاروبار به پکې رواني کاروبار هسې نه روانېږي چې بهر ملک نه خلک راځي نو هغوی ته به د امن یو ماحول ورکوي نو په دې باندې چې کوم دی د دغې بعضې خلکو سیاست ختمیږي نو په دې مې سره خو دغه کولی چې دې سره زمونږ امن تړلی شوی دی او چې امن وي نو خوشحالي وي چې امن وي نو روزګار وي چې امن وي نن د امن د بدامنۍ په وجه باندې زمونږ اجرا زمونږ جومات زمونږ پولیس سټیشن زمونږ جنازه زمونږ کور محفوظ نه دی خو دې وخت کې خبره چې روانه ده هغه سیاسي سکورینګ دپاره روانه ده او دغه خلک په دې باندې سیاست کوي نو دا صرف او صرف د ترقۍ یو منصوبه ده او دا کریډټ جنرال عاصم منیر حافظ عاصم منیر هغه ته دا کریډ ځي خو زما دې خبرو کې تاسو ته څه تضادات وي زما کې زما څه خپل مفادات وي یا تاسو ته دې خبرو نه څه بین راتپروزي نو تاسو خپل لږ وخت دپاره پړه باندې لاس کېږدئ او سوچ وکړئ چې د مومندو په دغه غرونو کې د پړانغار په دغه غرونو کې کارخانې لګېدلې وي او د بهر ملکونو خلک وي نو دې ته به سکیورټي فورسز نه وي او چې سکیورټي فورسز وي نو دغه ځای کې به امن نه وي او چې دغه ځای کې دغه لیبر لګیا وي نو دې ته به دوکان نه وي دې ته چې دغه ځای ته دغه ټرکونه ځي نو دې ته به ښه سړک نه جوړوي چې دغه ځای کې دغه لیبر وي نو دې کې مارکیټونه هوټلې به نه وي هوټل دغه هوټلې به پنجابي به راځي د ده نه به دغه ځمکه نیسو په هغې به هغه هوټل دا کوي نه دا هم د دغه سړي ځای دی او دی په خپل ځای باندې چې کوم روزګار رواني نو هغه روانېږي ګران اردونکو څنګه چې زه د امن خبرې کوم نو تاسو سره پته وي د 14 میاشتو نه د کراچۍ ایربیس لپاره یو منصوبه روانه وه د دهشتګردو د فتنة الخوارج د 14 میاشتو نه اخري مرحلې ته چې ورسېدله نو ایجنسو هغه ناکامه کړه او دا دومره خطرناکه او لویه د تخریبکارۍ منصوبه وه چې هغه سکیورټي فورسز ناکامه کړې وه او دې کې خودکش بمبارو او نهه تربیت یافته کسان په دې کې ملوث وو چې د افغانستان سره تعلق ساته نو هغه سکیورټي فورسز والا چې کوم دی نو هغه ناکامه کړې ده او د دې تیاری د 12 میاشتو نه روانې وي خو چې اخري وخت راغی نو مشتبه کسان ونیول شو په دې کې او دغه لویه حمله ناکامه کړه دویمه ترهګرۍ چې کومه ده نو په لوی دیر کې په تیمرګره کې فتنة الخوارج چې کوم دی هغې مړه کړي دي او په دې کې یو داسې و چې د هغه د سر قیمت 1 کروڑ روپۍ و د هغه د سر قیمت 1 کروڑ روپۍ و هغې خو هم په دې کې مړ کړي دي سکیورټي فورسز والا آی اس پی آر دغه بیان دی نو دغه هم چې کوم دی نو هغه چې دغه شوي دي خو دغه ایربیس ته خبره چې کومه وه نو دغه ډېره زبردسته وه چې هغې کې سکیورټي فورسز والا او انټیلیجنس والا هغوی چې کوم دی نو کامیاب شوي